إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يزح فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. شوق سر درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو د ذوالقعدې میاشت په ختمېدو ده او د ذوالحجې میاشت شروع کېدو واله ده. دا میاشتې دا د حج میاشتې دي. د ذوالحجې په میاشت کې به حج ادا کیږي او بل به دغې میاشت کې قرباني کیږي. یاد د ابراهیم علیه السلام به په دې کې تازه کیږي. دې کې ډېر اهم امور را روان دي او د ذوالحجې د اولنۍ نښه ورځې چې دي دا ډېرې د عبادت شپې ورځې دي او ډېرې قیمتي شپې ورځې دي چې دغې کې عبادت او بیا په دغې ورځو کې د حج احکام یو څو ورځو کې ادا کیږي او قرباني به په دغې ورځو کې ادا کیږي. صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي: ما هذه الاضاحی، اے دا اللہ حبیب دا قربانی سسیز دے. ما هذه الاضاحی، دا قربانی سسیز دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل: سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. دا ستاسو د پلار د ابراہیم علیہ السلام سنت تی کنا. دا ستاسو د پلار د ابراهیم علیه السلام سنت. صحابی بیا تپوس کی مالنا دی مونږ ته به په دې کې څه میلاویږي چې مونږ قرباني وکړو د الله حبیبه، مونږ ته به دې قربانۍ کې څه میلاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل: څوک چې قرباني وکړي د هر ویښته په بدله کې به الله یو نیکي ورکړي. کم څاروی چې د قربانۍ د پاره حلالېږي د هر ویښته په بدله کې به الله یو نیکي ورکړي. بیا یې تپوس وکړو د الله حبیبه بعضې څاروو باندې خو ویښته نه وړی وي، د هغې به څه حالي چې په کومو وړی وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل: دا وړی والا زناور چې دی کې بم د وړی د هر تار په بدله کې الله یو نیکي ورکړي. وړی کې هم دند ویښته وي که نه، هغې کې بم د هر یو ویښته او د تار په بدله کې الله نیکي ورکړي. یو لوی عمل را روان دی چې هغه سنت د ابراهیم علیه السلام. دعا کوي والله زما د لاس نه زما نه د
د دې سنتو د ادا کولو توفیق والا راکړي رب چې زه دغه یاد تازه کما د ابراهیم علیه السلام باندې الله ډیر امتحانات راوست ډیر امتحانات په ابراهیم علیه السلام باندې راغلی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا چې کله ټولو کې کامیاب شو الله ورته وایي زه دې د قوم د خلقو امام ګرځوم زه دې پیشوا ګرځوم دام یو لوی امتحان په ابراهیم علیه السلام راغی چې د الله د طرف نه ورته رالل چې بچی دې ذبح هغه بچی چې د ډیر موده غوښتلی و ډیر په سوالونو میلاو شوی او ډیر عمر پس میلاو شوی او بیا چې کله هغه ګوړ دوړ ته ورسېد او منډو ترړو ته ورسېد هغې وخت کې ورته رب العالمین وی بچی دې ذبح کړه څومره لوی امتحان دی د الله د طرف څومره لویه نظاره ځمکې او اسمان لیدلې ده چې یو پیغمبر خپل بچی سملولی دی خپل بچی ذبح کوي دا نظاره د ځمکو او اسمان لیدلې ده دا د الله په حکم باندې چې د الله حکم راغی باس بغیر د چو چرانه بچی ورته وی یا ابت افعل ما تؤمر پلارا تادی کوه چې رب د طرف نه څه حکم جلتی کوه بس پلار ورته وی بچیا ډیره لویه مرحله نه نو وی ستجدنی انشاء الله من الصابرین بس تادی کوا او تب ما د الله د طرف نه د صابرین نو مومي زب صبر بس د الله حکم ژوندې کوا چې کله د الله حکم راغی پیغمبر بغیر د چو چرانه د بچی د ذبح کولو اراده وکړه نن مونږ خپل عقل رالو په دین سره په معارضی کو لکه وی دا ساروی چې علالیږي دا دومره ساروی لکه دا پیسې سړی راوالی او غریبانانو لی ورکي نو ښه به نه د ډیرو غریبانانو به په کاروبارونه روان شي نه د رب حکم په دغې ورځ د لوی اختر په ورځ الله وی ما حکم او ما ته په ټوله دنیا کې محبوب سیز د ساروی وینه توی الله وی ما ته نن وینه تویول غوره دی بس غریب لمخ کې ورکه کنه ورستو ولا ورکه کنه نن ولا ورکه کنه د اختر نفس ولا ورکه کنه دا غریب خو چرته زینا دا د الله حکم دی بغیر د چو چرا نه د الله حکم منل دی ته عبادت ها عبادت دا دی چې پیغمبر خپل بچی باندې چاړه راکاږي خپل بچی ذبح کوي خو تپوس نه کوي چې رب دا ولي ز خپل بچی ولی علال کما ز خپل بچی علالو مننا چې د رب د طرف نه حکم راغی بس پیغمبر بغیر د چو چرانا د رب په حکم باندې عمل اصل کی بندگی دی ته وي چې د رب څخه حکم یا غمل عقل بنی استعمالوخه ډیر خلق عقل خراب دین په وحید دین په عقل نه دیخه یو صحابي چیلې ویزا لاله کړی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مالته دورون را کوي بیا ورته لک ټیم پس وی بل تیراک اول بل ورک بیا ورته لک ټیم پس وی بل راک هغه ورته د الله حبیب خود بيزيد بولید اما در کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي